دیو چې چا ویلي تاسو په درس قرآن کې یو ورځ وي چې قرآن او حدیث باندې څوک عمل کوي، چې قرآن او حدیث دا اپناو کې نو دینداره به جوړ شي، نو بیا به د من تکالیف نه راځي. وای زما سوال دا دی چې که ستاسو په دې خبره باندې عمل وکړئ شي نو دا بالکل صحیح نه ده، غلطه ده. ځکه چې صحابه کرام هغه په قرآن او په حدیث باندې زیات پوهې او زیات عمل کوونکي زیات دیندار وو، حالانکه د هغې باندې تکلیفونه راغلي، جنگ جمل او جنگ صفین او نور فسادات او تکالیف په هغې باندې راغلي وو. نو که قرآن او حدیث د تکالیفونه د چټکارې سبب او ذریعه وی، نو صحابه کرام باندې ولې تکالیف راتله؟ ما په درس کې چرته هم دا نه دي ویلي چې قرآن او حدیث څوک وایي په ده به تکلیف نه راځي. ما په درس کې دې الټه خبره کړې چې قرآن او حدیث باندې څوک ډېر عمل کوي تکلیف په ډېر راځي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ټول زیات تکالیف په انبیاء کرام راځي، حدیث شریف کې راځي، بیا په هغه چا باندې راځي څوک چې د انبیاء کرام سره ځان یو شان کوي. ګورنه اکثر د پرهیزګار خلک په مخه بیماریږي، په مخه به تکالیف راځي. قرآن مجید آیت مبارکه ته زه بار بار وایم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله فرمایي الف لام میم، دا خلک دا ګمان کوي چې دی به ایمان په الله راوړي او په الله به اعتماد ساتي او په دې به تکلیف نه راځي. الله فرمایي داسې نه کړي چې ایمان کوم ځای کې موجود وي هلته به تکلیف موجود وي. البته پاتې شوه د تکلیف خبره چې صحابه کرام دیندار او په دین باندې پورا عمل کو بیا به تکالیف راځي. نو تاسو تماوي چې دیندارې او د ایمان سره دا خبره د دې منافی نه ده چې تکلیف پر راځي که نه به راځي. البته تکلیف چې په انسان باندې راځي، ما د تکلیف خبره نه وکړې، ما د عذاب خبره کړې وه. څه خبره مې کړې وه؟ د عذاب. ما تاسو ته دا بیان کړو چې په انسان په هر یو انسان په کائنات کې تکلیف راځي، خو ځینې تکلیف داسې چې هغه د عذاب په شکل کې او ځینې د امتحان په شکل کې. په مسلمان باندې د امتحان په شکل کې راځي او په کافر باندې او په غلط سړي باندې د عذاب په شکل کې راځي. نو ما دا خبره کړې وه چې څوک د قرآن او د حدیث نه لري نو هغه خلکو من تکلیف راځي، خو د عذاب په شکل کې پې راځي، د امتحان په شکل کې پې نه راځي. په صحابه کرامو چې کوم تکلیف راغلی و هغه د امتحان په شکل کې و، د عذاب په شکل کې نه و. کم سړی چې فحش فلمونه ګوري دې سره غسل واجبي که نه؟ نه غسل په دې نه واجبي، غسل خو په دې واجبي چې د انسان نه په یو خاص طریقه سره مني وځي هلې پې غسل واجبي. یا زنانه ته د څلوېښتۍ چې مونږ ته وایو د هغې نه پس په لامبي غسل پې واجبي، یا د حیض چې کومه بیماري د هغې نه پس په هغه لامبي. نور په فلمونو کتلو باندې غسل نه واجبي، که څه تې تلي بیا پې واجبېږي. که د ماسپښین په مانځه کې څلور سنت ړومبي هغه د سړي نه پاتې شي، نو ځینې خلک څلور سنت مخکې راګرځوي، ځینې خلک 2 سنت مخکې راګرځوي. د مونځ نه پس صحیح طریقه کومه یوه ده؟ صحیح طریقه دا ده چې 2 رکاته مخکې وکړه، بیا د هغې نه پس 4 رکاته وکړه. دغه ترمذي شریف کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه دواړه جایز دي، دواړه جایز دي. که 4 سنت ته مخکې وکړه او که 2 رکاته دې مخکې وکړه سنت. ماسپښین مونځ چې وکړې سنت ته نه پاتې شوي نو 4 سنت پاتې دي، 2 رکاته سنت پاتې دي. نو 4 سنت که مخکې کې که 2 سنت مخکې کې ستا خوښه ده. البته بهتره دا چې اول 2 کې بیا 4 کې. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ نور یو اختلافي مسله د علماء کرامو ډېر بحث کوي په دې کې. په فیسبوک کې یو ویډیو وایرل شوې ده، په هغې کې یو مولي صاحب وایي چې د باران په اوبو باندې الحمد شریف صورت اخلاص په هغې پې دم وکړي او هغه اوبه سړی وڅکي نو د لا علاج بیمارو دپاره علاج دی. دا په کوم کتاب کې دي؟ ما ته خو دا پته نشته. البته صورت فاتحې ته صورت شفا وایي، په دې کې شفا شته. نور د باران د اوبو دا هم راته پته نشته او ورسره د صورت اخلاص ته هم راته پته نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه د بیت المقدس پورې په کم سپیډ سره په براق باندې تللی و، براق د هغې د سپیډ د هغې د خپو د وجې نه و که د هغې د وزرو د وجې نه؟ ما کتابونو کې لیدلي چې دا د وزرو نه و، وزرې دومره تیزې وي د براق. کتابونو لیکلي نو ما ته حدیث کې پته نشته چې په حدیث کې داسې تذکره شته. په دونه راته پته ده چې یو کتاب نیم کې مې لیدلي و چې دا د دې د وزرو سپیډو صحیح ده. نور هغې ته براق وایي. د هغې فطرت الله جل شانو داسې جوړ کړی دی چې هغه د لایټ په شان دی، د هغې سپیډ د هغې سپیډ د لایټ د سپیډ نه سیوا دی. دنیا کې ټول نه تیز سپیډ هغه د لایټ سپیډ وي او د براق سپیډ هغې نه زیات تیز دی. یو عالم دین تپوس کړی که مفتی سلمان
इतना काबिल है तो इस एक मसले का जवाब दे दीजिए. هغه مسله دا ده چې د ویلیو چې نفل په جمع سره کول دا مکروه دي، حالانکه ستاسو د مذهب مسله ده چې یو سړی بل جماعت کې مونځ کړي او بل جماعت ته دی راشي او هلته جمع ولاړي، نو دی به ورسره نفلي نیت وتړي او په جمع کې به شریک شي او دا به نفل شي. نو که د نفل جمع مکروه هوا نو دلته دی ولې نفل مونځ کې په جمع سره؟ صحیح ده. ما داسې نه دي ویلي چې نفل جمع مکروه ده، ما داسې ویلي چې نفل جمع مکروه ده چې خلک ورته راغواړي چې راجمع شي، او د هغې وجه دا ده چې تاسو ته ما ویلي چې نوافل خلک د خلکو په مخ کې نه کوي، ریاکاري پکې راځي. دا یې وجه ده. ښه صحیح ده. دویمه دا خبره ده چې چېرته نفل د هغې جمع مکروه ده، نو ولې ته دا مسله کوې چې ته د هغې جومات نه راشې نو دلته په جمع کې شریک کېږي او د نفل نیت پکې که دلته جمع ولاړي او سړي بل ځای کې مونځ کړی او دی راشي دی به ورسره د نفل نیت وتړي او وبدرېږي. نفل خو په جمع تا وي چې مکروه دي، نو دلته ولې دا مسله کوې چې نفل به وکړي؟ د هغې وجه دا ده کله چې دی ودرېږي د امام سره، کله چې دی ودرېږي د امام سره، نو د د جماعت مخالفت رانشي چې هغه د منافقت نښه ده. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې لا یخالف الجماعت الا منافق. هغه سړی د جماعت مخالفت کوي کوم چې منافقي، د جمع د مونځ هغه سړی مخالفت کوي چې کوم منافقي. نو حدیث شریف کې دا خبر راغله، نو علماء کرامو وفرمیل چې کله جمع ولاړي نو ته تخته مه، بلکې که مونځ دې کړی مې هغې سره ودرېږه، نفل نیت تړه چې تا باندې دا ګوته څوک چوته نه کړي چې دی منافق ته جمع د مانځه نه ووتو. او خلک پسه وایي بار چې دلته جمع ولاړي او ته بار ګرځېدې، څه مطلب دی؟ نه رسوي په دې باندې. نو تا د تهمت ته وجې بچ کوې علماء کرام، نو ځکه راته وایي که په یو ځای کې تا مونځ کړی مې دلته راشه چې نفل په جمع سره مکروه دي. ما داسې خبره کړې وه چې نفل کول مکروه دي په جمع سره چې خلک وله راغواړي، ځکه په دې څیزونو کې ریاکاري راځي. نفل عبادت خلک پټ کوي، ښه په ښکاره باندې نه. داسې ویل چې زما دې د خپلې مور او پلار په سر قسمي، داسې ویل جایز دي؟ بالکل ناروا دي، دا د مشرکانو کار دی. نبي علیه الصلاة والسلام بخاري کې روایت دی چې وفرمیل چې الا من کان حالفا فلا يحلف الا بالله. یاد ساتي دا خبر اول څوک قسم نه خوري او که خوري بچا به خوري صرف په الله جل شانو به قسم خوري. وکان اهل الجاهلیت یحلفون بآبائهم، او اهل الجاهلیت جاهلیت مشرکان چې هغوی په خپلو پلارانو قسمونه خوړه. نو مور او پلار په سر قسم خوړل دي ته شرک وایي. ښه السلام علیکم مفتی صاحب، دا خبره مې تپوسله چې حرام او مکروه کې څه فرق دی؟ په ساده الفاظو کې مې پوهه کا. حرامو باندې سړی ګناهګاریږي او په مکروه باندې د هغه څیز ثواب کمیږي، دغه پکې ساده فرق دی. ښه یو دوه زنانه دي، د هغې خپل منځ کې هېڅ رشته نشته، د یوې م یو زوی دی د بلې م یو زوی دی. نا یو زنانه بلې ته وایي چې زما هم څوک نشته او ستا هم څوک نشته، زما دا زوی به تا ته په نکاح کړو، ستا دا ما ته په نکاح شي. داسې جایز دي؟ خندا په دې پسې نه ده راغلې چې مسلې تپوسلې، مسله جایز ده، کولی شي. خو د پښتنو یو کنځلې را یادې شوې. پښتانه چې عام طور باندې یو بل ته کومې کنځلې کوي که نه، هغه را یادې شوې، ستا مور داسې جایز دي. ښه کولی شي، بل منځ کې سره رشته خو نشته. که یو انسان د شیرګل د حدودو نه بار لاړ شي او د سفر په نیت باندې او د شیرګل د حدودو نه بار هغه په یو کار کې مشغول شي، د ماښامه پورې یو 5 منځونه ته قضا شي، خو هغه خپل سفر کینسل کړي او واپس شیرګل ته راشي، نو دی چې په کور کې دا منځونه راګرځوي نو پوره به راګرځوي دا قضا، او که نه نیمګړي به راګرځوي؟ نه، قصر به کوي، ښه نیم به راګرځوي. صحیح ده، پوره به نه راګرځوي. ما ته وایي د مرۍ سخته الرجي ده او ټانسلز مې هم دي، د قرآن او د حدیث څه علاج دی؟ نبي علیه السلام له یو صحابي راغی، یا رسول الله مرۍ مې ډېره زیاته خوږېږي او ټیک کېږي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل د قرآن مجید تلاوت کوه، خو په سمج سره یې کوه، په طریقه یې کوه، په تجوید سره سم وایه، دغه علاج دی. یو کونډه زنانه د هغې سره 2.5 تولې سره زر دي، دې نه علاوه سره څه نشته؟ په هغې زکات شته؟ نه نشته پې. د دې تعویض څه مطلب دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم فيه شفاء للناس، دا د شفا دپاره دی، د بیمارۍ نه د ښه کېدو دپاره. د قرآن مجید آیتونه دي. منظمه قاعده
دا عبده و رسوله. ها منظمه قاعده مې اونکړه، پاسېدم एकदम بیا کېناستم. بیا چې په دې قاعده کېناستم اللهم صل علی محمد مې وي، دا منځنۍ قاعده کې مې بیا د محمدین پورې منځ وي. اخر دعا ته مې خبره ورسوله، بیا راته را یاد شو نو پاسېدم، خو اخر کې مې سجده سهو وکړه. یوه مسله دا چې سجده سهو په ما باندې وا او که نه وه. دویمه دا که دوه غلطۍ وشي نو یوه سجده سهو به کې که ډبل سجده سهو نه، که غلطۍ پنځه وشي سجده سهو به یوه کې. پوهېږي؟ که غلطۍ پنځه وشي سجده سهو به یوه کوي. دویمه دا خبره که ته لږ شن پاسېدلی وي او فورا ناست دی نو بیا په تا باندې سجده سهو نه وه. تا قاعده کړې دا قاعده که پاتې شوې وې یا ته پوره پاسېدلی وې نو بیا به واپس نه راتلې، نو بیا په تا باندې سجده سهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، دا اللہ نہ ویری گئی، وابتغوا او الٹوی الیہ دغی اللہ طرف تا الوسیلہ واسطہ، وجاہدو تاسو کوشش کوئی فی سبیلہ دا اللہ پلار کی، لعلکم تفلحون دا دید پارج تاسو کامیاب شئی. دا اللہ جل شانو دی آیت مبارکہ کی دا کامیابی یو راز مسلمانانو ته ښیي. دا کامیابی راز دا دی چې ستا او د الله جل شانو په منځ کې یو واسطه پکار ده او د هغې واسطې په ذریعه باندې به ته کامیابېږي. دغه الله جل شانو ښیي. اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ دا اللہ نہ ویری گئی، وابتغوا لٹوئی الیہ دے اللہ طرف تا الوسیلۃ واسطہ، وجاہدوا فی سبیلہ دا اللہ جل شانہ پلار کی تاسو کوشش کوئی، لعلکم تفلحون دلی دا پارج تاسو کامیاب شو. تفسیر دا دے آیت مبارک دا دے چې الله جل شانه مسلمانانو ته وایي چې اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. تقوا دا د الله جل شانه احکامات بجا راوړو ته وایي. دا آسان تعریف دی. د الله جل شانه چې کوم احکامات دي هغه په دوه قسمه دي. یو هغه قسم دی چې الله جل شانه د هغې د پرېښودو حکم کوي، او یو هغه قسم دی چې الله جل شانه د هغې د کولو حکم کوي. لکه الله جل شانه د مانځه حکم کوي، دا کار کول دي. روژه نیول دا یو کار کول دي، الله حکم دی. حج کول دا الله جل شانه یو حکم دی. یو قسم دا دی د الله جل شانه د احکامات چې په هغې کې الله جل شانه حکم دا کوي چې دا کار وکړئ، او یو قسم دا دی چې هغې کې وایي چې دا مه کوئ. دغه قسم دی. لکه الله جل شانه فرمایي د بوتانو عبادت مه کوئ، دې نه ځان وساتئ. شراب دې نه ځان وساتئ. بدکاري دې نه ځان وساتئ. دروغ د دې نه ځان وساتئ. نه غلط کارونه پرېښودل او سم کارونه کول، دا د الله احکامات دي او داسې کول دې ته تقوا وایي. نه الله جل شانه دا څه کارونه کول او څه پرېښودل دی په ظاهري اعمالو کې دا قسمونه الله جل شانه جوړ کړي دي او په باطني اعمالو کې هم دي. لکه کم چې ظاهري کارونه دي کار کول، نو د هغې قسم تاسو ته ما بیان کو چې هغې ته وګورئ اسانه خبره ده. الله څه څیزونه د هغې د
کولو د بجا راوړو حکم کوي هغې ته واجبات وایي موږ چې څه ته فرایض یا واجبات وایي او ځینې څیزونه هغې نه منع فرمایلي هغې ته محرمات وایي او حرام ورته وایي نو دا یو کول دي واجبات او حرام څه دي پرېښودل دي دقه شان دا دوه سټیپه په هر عمل کې دي تقریبا اخلاقیاتو ته که وګورې په اخلاقیاتو کې هم داسې دي ښه اخلاق هغه کول او اپناول او بد اخلاق پرېښودل دغه شان د انسان چې کوم سوچ دی هغه هم داسې دی د الله جل شانو په کائنات کې سوچ کول د الله جل شانو د طرف نه چې کوم نبوت او رسالت ملو شوی دی پای کې سوچ کول او چې کوم شکوک او شبهات دي هغه پرېښودل دغه دوه قسمونه په سوچ کې هم دي فکر دا تمام سيزونه او تقریبا تصوف چې کوم لاین دی هغه هم داسې په دوه قسمه سيزونو باندې هغه مشتمل دی تصوف والا وی تصوف والا صوفی حضرات صوفیان حضرات چې تجلیم دوه قسمونه دي یو قسم هغه دا دی چې انسان الاستغراق فی الله دا هغه چې څومره نعمتونه دي دا هغه چې څومره قدرتونه دي په دې کې د انسان مستغرق کېدل ډوبېدل دا کول پکار دي او دویم یو کار پرېښودل پکار دي چې هغې ته الالتفات الی غیر الله دی غیر الله نه خپل مخ اړول او هغه ته توجه نه کول غیر الله ته توجه هغه پرېښودل یو کار کول دي چې د الله جل شانو په قدرتونو کې ښه ورننوتل او یو کار پرېښودل دي هغه دا دي چې نورو خلکو ته توجه کړي نو دا صوفي حضرات هم وایي چې څه د تحلیه او تخلیه وایي خلوت چې مونږ څه ته وایو دا مختلف څیزونه دي چې الله جل شانه داسې قسمونو کې تقسیم کړي دي الله جل شانه فرمایي ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږي نو تقوا په معنی باندې تاسو پوه شئ چې څه ته وایي دویم الله جل شانه فرمایي وابتغوا الیه الوسیله دغه الله جل شانه طرف ته وسیله ولټوي وسیله څه ته وایي وسیله التي يتوسل بها الى المقصود ته وایي انسان د یو څیز په ذریعه سره مقصد ته رسیدي دا وسیله وایي کله چې یو انسان د یو څیز په ذریعه سره خپل مقصد ته رسیدي دغه ته څه وایي واسطه وسیله ورته وایي د الله جل شانه طرف ته وسیله ولټوي څه مطلب دی چې د انسان ډایرکټ د الله جل شانه سره داسې تعلق نه جوړیږي ځکه دی به پهله ایمان راوړي په الله جل شانه باندې بیا به د هغه احکامات پیژني نو الله جل شانه خو دی نه براه راست الله خواله تلی شي نه الله د چا خواله راځي نو منځ کې یو واسطه پکار ده چې هغه موږ ته کلمې ښودلې د خپل موږ د خپل پیغمبر ښودلې د هغه څه لا اله الا الله الله چې زموږ مقصد دی هغه ته رسېدل دي واسطه څه ده محمد رسول الله دا وسیله ده او واسطه ده بغیر د محمد رسول الله نه ایمان دا مقبول نه دی دا الله جل شانو په نسبت حدیث شریف کې راځي من قال لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول الله چې لا اله الا الله او محمد رسول الله وسره نبی نبی رسول الله فرمایي دا مؤمن مسلمان نه دی لا اله الا الله زموږ مقصد دی لا اله الا الله زموږ مقصد دی او دغه مقصد ته رسیدل دا غیر لپاره د واسطې او د وسیلې ضرورت دی چې هغه څه ده محمد رسول الله الله جل شانه فرمایي چې تاسو تقوا اختیار کړئ اے ایمان والو او دغه تقوا او دغه ایمان او دغه نیک اعمال صالحه دا به تاسو الله ته ورسوي چې تاسو مقصد دی او مقصد ته رسیدل هغه یو وسیله غواړي نو وابتغوا الیه الوسیله الله جل شانو چې تاسو مقصد دی هغه ته تاسو رسئ
نو محمد رسول الله بزان لمنس کې سو ګرځوي واسطه وسیله به وګرځوي وابتغوا الیه الوسیله. مختلف هغه تشریحات موجود دي د مفسرین او حضرات په دې وابتغوا الیه الوسیله باندې. زمونږ عقیده دا ده، زمونږ مذهب دا ده، زمونږ مسلک دا ده، زمونږ طریقه او قانون دا ده چې مونږ د وسیلې قائل یو. د کمې وسیلې قائل یو، د کمې وسیلې قائل نو هغه ته ویم. خو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا وسیله ولې ضروري ده. ولې د ایمان او د تقوا دپاره منځ کې واسطه د نبي علیه الصلاة والسلام الله مقرر کړې. د هغې وجه ده د انسانیت ته کامیابۍ دپاره دوه څیزونه ډېر ضروري دي، یو قانون او یو مثال. یو قانون او یو مثال دا ډېر ضروري څیز دی. الله جل شانه چې د شورونه انبیاء کرام را لېږلي دي، نو د انبیاء کرامو په لاس کې الله جل شانه یو شریعت هم دلی دی او پیغمبر لی ورکړی دی، پیغمبر راغلی دی. دا پیغمبر د خلکو دپاره مثال او نمونه او دا شریعت هغه قانوني. دوه خبرو ډېر زیات ضرورت دی انسانیت ته، یو د قانون یو د مثال. قانون کوي نو د عام انسانیت نه عام انسانیت دپاره د هغې نه خپله فایده په هغې کې خپله فایده لټول او د هغې نه اخذ کول او په هغې باندې عمل کول په هغې قانون باندې هغه مشکلي تر څو پورې چې مثال نه موجود چې مثال او هغه شخصیت ورته دا وښیي چې په دې قانون د الله جل شانو کې څه دي. نه که شخصیت نه په قانون څوک نه پوهېږي او که قانون نه شخصیت څه فایده نشته. نه رسوي په دې خبرو. نو صرف پیغمبر را لېږل دا هم کافي نه و، صرف قانون را لېږل دا هم کافي نه و. یو کتاب پروت دی، میډیکل کتاب دی که نه، د میډیکل د دې دپاره څه ضرورتي؟ د استاد ضرورتي. یعنې زه تا تقدمه ته د ډاکټر شي که نه، د میډیکل کتاب ستا مخې تقدمه ته د ډاکټر شي که نه، څوک ډاکټر کېدی شي. د میډیکل کتاب به وي نو ته به ډاکټر شي، خو په شرط د دې باندې چې ډاکټري تا ته څوک وښیي. نه رسوي په دې خبرو باندې. ځکه ډېر خلک داسې ګمراه چې هغې صرف مطالعه کړې وه، منځ کې استاذ نه و موجوده، نه یې ګمراهۍ طرف ته لاړه. او مخکې تاسو ته ما په دې آیت باندې ویلي ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. او په دې کې مې درته ویلي چې قانون، کتاب او شریعت دا هر څه به موجود دي، خو چې منځ کې یو شخصیت موجود نه، استاذ موجود نه، انسان ګمراهۍ طرف ته ځي. نه رسي په دې باندې. ځکه د قانون او د کتاب د هغې په مزاج باندې هغه څوک پوهېږي چې د هغه د هغې ذات سره مضبوط تعلقي کوم ذات چې هغه قانون را لېږلی. الله جل شانو قرآن مجید راولېږو، نو په قرآن مجید څوک پوهېږي؟ په منځ کې یو شخصیت الله جل شانو راولېږو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغه شخصیت مونږ ته دا وښوده چې قرآن څه شی دی. هغه مونږ ته ایمان وښوده، هغه مونږ ته اعمال صالحه، هغه مونږ ته تقوا او پرهیزګاري، هغه مونږ ته دین وښوده، هغه مونږ ته شریعت وښوده. که نه داسې نه وه؟ نه، الله جل شانه فرمایي چې تقوا، اعمال صالحه، ایمان د دې پیژندل ضروري دي. پهله پیژندلو دپاره الله جل شانه یو ذات را لېږلی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو معلم را لېږلی. تعلیم بغیر معلمه دا ډېر مشکلي. ځکه الله جل شانو د قرآن مجید سره څوک راولېږو؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله جل شانو فرمایي ایمان والو د الله نه ویریږئ، او ایمان راوړل او تقوا د الله نه یریدل هغه به صحیح، هغه په یو واسطه سره نو وابتغوا الیه الوسیله. دغه الله جل شانو طرف ته یو وسیله مو لټوي، یو واسطه مو لټوي چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام واسطه. دا یې هغه اهمیت. آیا واسطه صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درسته ده که نورو څیزونه هم درسته ده؟ مونږ وایو چې عبادت صرف د الله جل شانو پکار دی. عبادت صرف د الله جل شانو پکار. د الله جل شانو سره په عبادت کې څوک شریک ګرځول دې ته څه وایي؟ شرک ورته وایي. دې ته څه وایي؟ شرک ورته وایي. عبادت صرف د الله جل شانو دی. خو د الله جل شانو طرف ته چې ستا او د الله په منځ کې کومه واسطه جوړیږي، هغه هر وسیله ته اختیارولی شي.
هغه هر وسیله د اختیارول شي خو په شرط دی چې دا هغه وسیله حکم الله جل شانو کړی په شرط دی چې الله جل شانو دا هغه وسیله حکم کړی ځکه بیا بت پرست خلک هم وي مونږ خو عبادت ته دی بګوان کوو او مقصد مو څه دی ایشور مقصد مو هغه الله جل شانو دی نه وسیله درست ده هر وسیله چې انسان په الله جل شانو طرف ترځي خپل مقصد ترسي او شرط ولا څه دی شرط ولا دا چې هغه وسیله الله جل شانو خودلی زموږ شریعت خودلی نو پیغمبر الله جل شانو یو واسطه وسیله مقرر کړی چې هغه ته الله جل شانو خي چې الله جل شانو ته بسنګ رس قران مجید هغه وسیله چې الله جل شانو طرف ته مونږ رسي دا څه دا الله جل شانو نمونه داسې وسیله د فمنس کې چې هغه الله جل شانو ته رسي دا وسیله دي وسیله زمونږ نیک اعمال داسې سیز دي چې هغه الله جل شانو طرف ته بوزي الله خپل مقصد تم رسي اعمال صالحه نو ځکه مونږ وایو چې الله جل شانو طرف ته هغه وسیله چې هغه د ذاتونو په شکل کې د انسانانو په شکل کې او که هغه د انسان نه علاوه د اعمالو په شکل کې خود غدوانه وسیله واسطه ته ګرځول شي الله جل شانو طرف ته الله جل شانو فرمایي سوې دلته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسیله وګرځو د خپل ځان لپاره دا یو ذات خی الله جل شانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو انسان خی یو پیغمبر خی یا الله جل شانو د قران بارکه فرمایي چې وبتغوا الیه الوسیله دا قران د خپل ځان لپاره واسطه جوړک چې الله جل شانو ته تورس یا الله جل شانو بل ځکه فرمایي فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله جل شانو خسته نمونه دي هغه نمونه هم ته په منځ کې واسطه جوړول شي فادعوه بها یا اعمال صالحه خپل نیک اعمال هغه وسیله جوړول شي ګور نه بخاری شریف کې روایت ته چې درې کسان هغه په غار کې بند شو د طوفان د لاسه او ګټ پر اپریوت او هغه د غار هغه خله بند کړه هغه څه ویلی ولته یاد وي یو څه یا الله ما یو نیک عمل کړی دی ول د مور پلار مې ډېر ذات خیال ساتلی دی بهر به ووتم چې کور ته به رالم هغې پورې به مې چاله څه نه ورکول خپلو بچو له خوراک څو پر چې خپل مور او پلار له خوراک نه ورکړی بل څه وایي پردی پیسې را سره ګیرې شوي معاملاتو کې ډېر زیات درست وم معاملات مې ډېر زبردست دي الله که چېرته زما دا اعمال دې قبول کړي دي اعمالو په واسطې سره دا ګټ لرکړي بل څه وایي خدایه ما خپل شهوات هغه کنټرول کړو دا زما یو نیک عملو یالله دې په وسیلې باندې څه وکړي دا ګټ لرکړي ګټ لاړو ختم شو رغړېدلې او که نه ورغړېدلې دا د نیکو اعمالو وسیله د الله جل شانو طرف ته خدایه چې ما دا کار داسې کړی دی چې دا ستا د رضا دپاره ما کړي خدای زما دا کار داسې او دغه ترغیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي دغه د صحابه کرامو زندگی وه د خپلو نیکو اعمالو واسطه به هم الله جل شانو له ورکوله حدیث مبارکو کې راځي کوم سړی چې د یو واسطې سره سوال کوي د الله جل شانو نه الله جل شانو قبله او دا یوازې زموږ مذهب نه دی زموږ نه مخکیني د هغې خلکو مذهب و ځکه د آدم علیه الصلاة والسلام باره کې راځي چې آدم علیه الصلاة والسلام هغه بوټه استعمال کو که نه نسې چلو شو الله جل شانو د جنت نه راویست اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا کوشه یار دې ځای نه کوشه جنت نه ځئ آدم علیه الصلاة والسلام الله جل شانو توبه قبول کړې وه ا توبه سوا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم آدم علیه الصلاة والسلام یو څو کلمې زده کړې وې د الله جل شانو نه چې د هغې کلمات د وجې الله جل شانو څه وکړه د آدم علیه الصلاة والسلام توبه قبوله کړه هغه کلمې څه وې احادیثو مبارکو کې مختلف راغلي احادیث مبارکو کې مختلف راغلي یو ځل د روایت پیش کوم په مستدرک کې امام حاکم رحمت الله علیه صحیح روایت پیش کړي صحیح چې د آدم علیه الصلاة والسلام او په هغې باندې بعضې د هغې خلکو اعتراض دی کوم چې د وسیلې قایل نه دي او صحیح روایت مستدرک کې امام حاکم رحمت الله علیه ذکر کړي امام حاکم صاحب د مستدرک نوم چې زه بار بار علمه که نه دا چې د امام بخاري او د امام مسلم د هغې نه کم احادیث پاتې شوي دي نو د کوشش کړی دی او هغه احادیث پیدا کړي او صحیح روایت د هغې د اصولو مطابق هغه ذکر کړي په مستدرک د هغه کتاب نوم دی ښه نو هغه احادیث چې د بخاري او د مسلم نه پاتې شوي دي هغه امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې ذکر کړي او د هغې په شرایطو ذکر کړي چې امام بخاري او مسلم کوم روایت ته صحیح ویلی دی نو هغې شرطونه د ده کتلي دي او په دغې احادیثو
په کتاب کې هغه احادیث راوړي. نو په دې کې یو روایت نقل کړی امام حاکم رحمت الله علیه چې کله آدم علیه السلام د هغه الله جل شانو په یو څو کلماتو باندې توبه قبول کړې وه. نو دا کم کلمات وی دا حضرت آدم علیه السلام فرمایلو چې یا الله زما توبه قبول کړي او د محمد رسول الله په واسطه باندې. د چا په واسطه باندې؟ د محمد رسول الله په واسطه باندې صلی الله علیه وسلم. الله جل شانو ته فرمایل چې ستا خو ما توبه قبول کړه، خدا راته ووایي ته محمد رسول الله څه پیژنې؟ هغه یا الله ما ستا د عرش په تختې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیدو. وایي ما چې لا اله الا الله سره چې الله جل شانه د خپل نوم سره د یو کس نوم یو ځای کړی ما ته پته لګي دا داسې معمولي ذات نه دی. وایي ما چې راشه د په واسطې سره سوالو. دا صحیح روایت دی د بخاري او د مسلم د شروط موافق صحیح روایت دی. صحیح دا هم پکې یو روایت دی. تاسو ته ما وایي چې مختلف اقوال دي پکې. بعض مفسرینو حضرات ذکر کړي چې آدم علیه السلام داسې ویلي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا دعا دا آدم علیه السلام ذکر کړو. خو دغه هم پکې یو صحیح روایت موجود کوم چې د مستدرک د امام حاکم من ته ذکر چې نبی علیه السلام په واسطه سره دعا او بل الله جل شانو په مخکینی مذاهبو کې یو بل خبره ذکر کړي. په سورۃ بقره کې تیر شوی دي چې دا بنی اسرائیل دي چې بکله فتح غوښته وکانو من قبل یستفتحون چې دی به فتح غوښته. نو الته من تفسیر کړو چې دا فتح به څنګه غوښته د دې يهودو چې بکله د خپل ځان نه علاوه د نور خلکو سره چرته جګړه وا وی به یا الله وی کوم اخیری پیغمبر چې راځي دا غ په واسطه سره موږ له فتح راکړي. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله جل شانه فرمای بیا چې نبی علیہ السلام راغ دا دونه بدبخت خلک دي چې دا هغه په واسطه به دعاګانې مغوښتې د الله جل شانه او بیا کفر ومک. الله فرمای په دې کافر او دلانت. دا د هغه مذهبونو خبره او یا زموږ مذهب خبره نه. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قحط راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سو فرمایل یواز د پیغمبر واسطه نه وکړه دا حضرت عمر بخاری شریف کی روایت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا الله مخکې بستا نبی صلی الله علیه وسلم موجودو مونږ به د هغه په واسطه سره ستانه دعاګانې وغوښتې یا الله اوس ستا نبی صلی الله علیه وسلم نشته د هغه تر حضرت عباس موجود دی د هغه په وسیلې سره خدای په مونږ باندې بارانو کې الله بارانو. حضرت عمر شرک حضرت عمر نعوذ بالله کافر چې داسې خبرې کولې د عباس په واسطه باندې به موږ باندې څه وکړي باران وکړي. داسې تاسو ته یو بله قصه وکړم داسې کار شی وکړه نه چې تاسو به وایئ چې لکه دا قبر پرست دی که داسې روایت ته پیش کوم. سنن دارمي کې یو روایت تاسو ته نبي علیه السلام دا ګمبد مو لیدلی په دې کې په منځ کې یو وړوکی سوری دی. چا کتلی یو داسې یو سوری شانتی دی پکې دا ګمبد چې دی ګمبد د دې په دې بر اثر کې دا رسنه خره تاسو ته متشته سنن دارمي کې یو روایت دی د تاریخ واورئ. داسې کار شو چې باران نه کېدو نبی علیه السلام د وفات نه پس صحابه کرام راله حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دروازه وټکوله مورجانې باران نه کېږي څوک حالات ډېر خراب دي څاروي هم تباه کېږي او انسانان هم تباه کېږي څوک سنن دارمي کې روایت. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغې ورته وفرمایل زه ته یو طریقه ښیم کوی به تاسو او طریقه ته زه ښیم صحابه کرام یې بالکل ټیک ته د نبي علیه السلام چې کوم قبر مبارک دی د دې چې کوم چت دی د دې په منځ کې یو سوری وکړي چې د اسمان او د نبی علیه السلام د قبر مبارک په منځ کې څه حایل پاتې نشي چې دا تاسو کله وکړو الله جل شانو به وریځ را صحابه کرامو څنګه سوری وکړو پای کې څه واسطه پاتې نشوه الله جل شانو داسې وریځې راوستې چې دغلته عام الفتق وي دغلته څه مطلب دی چې دومره باران وشو څاروي او دونه ګیاګانې وخوړې چې هغه څاربه شو. صحابه کرام وایي مونږ ته یره شوه چې دا څاروي زمونږ چېرته اونچوي فتق څه ته وایي فتق وایي چودلو ته دې ته عامل دا هغه کالو چې څاروي په ډېر زیات سورب شوي نه پوهېږې په دې باندې صحابه کرامو د قبر وسیله کړې وه څه د نبي علیه السلام د قبر وسیله. خو د دې چېرته دا مطلب نه دی چې ته بابا ته وایې چې بابا ما الله هغه شرکیات او بدعات او دا حرام کارونه نه د دې زما مطلب چېرته هم دا نه دی چېرته به د قبر نه سوالونه کوې پوهېږې په دې باندې. تاسو ته ما وي چې مونږ به وسیله اختیارو خو صرف دومره به اختیارو څونه چې مونږ ته شریعت ښودلی بس سیوا نه
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر پورې وا تر نن ورځې پورې هغه سوریه په ګنبد کې بر موجود دی هغه نه صحابه کرام پرې خو دا هغه تاریخ تاسو پته نو مارته وي دا ولې داسې شو الله جل شانو فرمای د کامیابی راز دار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله تقوا اختیار کې وابتغوا الیه الوسیله الله ته رسیدو لپاره یو واسطه وسیله ځان له مقرر کې وجاهدوا د دې دا مطلب نه چې د پیرانو په خپو باندې پریوزخه د پیرانو په قبرونو باندې پریوزغه شرکیات دي تاسو تماوی وسیله مونږ منو صرف دومره منو چې شریعت په حدود کې دنه قران او حدیث څومره ویلي ټیک ته دا غینه اخوا بالکل ناروا او حرام دي نو وابتغوا الیه الوسیله الله جل شانه طرف ته وسیله ولټوي چې هغه د الله پیغمبر دی او قران مجید دی وجاهدوا فی سبیله دا تقوا ډیر ګران کار دی او په ایمان باندې سیدل ډیر ګران کار دی نه الله جل شانه ترغیب او فرمای وجاهدوا تاسو کوشش کوئ فی سبیله د الله د رضا لپاره د الله په لار کې لعلکم تفلحون دغه د کامیابی راز دی چې تاسو کامیاب شئ وصلی الله تعالی علی خیر خلق